د اولاد د طرف نه قرباني انسان کولی شي که نه؟ او د هر چا د طرف نه کولی شي. خدا یاد لرل پکار دي چې اولاد باندې قرباني واجبي، نو د هغوی په خپل سر باندې واجبه ده. اصلا د هغوی په خپل سر باندې واجبه ده. خو که پلار یې وله کوي نو هېڅ خبره نشته. یا زوی چې کوم دی پلار له حصه کوي، مور له حصه کوي، هېڅ که هغه مور او پلار یې ژوندی دی او که مړ دی، دواړه حصې کولی شي، څه خبره نشته. خو یو بل ته اجازت کول پکار دي. بعض وخت کې داسې چلو شي عزتمندو، بعضې کسان وایي زما پلار قرباني کړې ده زه یې نه کوم. هلکه ولې نه کوې؟ پلار خو دې صرف جنازي مونځونه کوي، نور دوکان خو ټول ته سنبالې، هر څه ستا دي، او صرف سې روزې لګوي او دغه مړی ژوندی کوي. وایي نه چې زمونږ مشر پلار دی، موږ یو مشر هغه چې چا سره روکړی پیسې، چا سره چې کوم دی پیسې، بس دغه مشر دی. شریعت کې هم تا ته مشر وایي. نو کیدای شي پلار ته ووایي چې قرباني وکړه او هغه کور کې 10 کسان دي او تا نه 8 مشران دي، 7 دنه مشران دي او تا پکې پرېږدي، نو بیا حالانکې پیسې تا ګټلې دي، نو په تا قرباني واجب ده. نو دې وجې نه پلار ته دې ووایه چې پلاره زه دغه یم، ما باندې قرباني واجب ده، زما حصه پکې وکړه. بعض هلکان نشي ویلی که پلار ته دا ویم چې په ما واجب ده، وایي بیا رانه ټول مال وایي راوباسه شابسې. نو په دې اختر کې هم دا بچي معلومیږي، ورته هلکه څنګه چل دی، ګوره زه خو تا له حصه نه کوم. او وایي نه چې بچی د پورې ډېر ونښتلو، نو پوه شوه چې روکړه ورسره شته، پیسې ورسره په جب کې شته، نو دله اوس قرباني واجب ده. او هغه نور حساب کتاب هم ورسره شروع کړه، ورته دا دې کوم ځای نه جمع کړي دي، دوکان نه دي اخیستي که فلانې. او چې کوم الګ چل ول کوي، اوس پیسې خپلې ګټلې دي، خو پلار ورته هسې غل دی وروره په دې کې دې اوس پیسې علي په اختر کې، نو بس هغه سره پلار سره کوم، موږ له راشه بس موږ بیا دله مدرسه کې او پلار ته مال یو بل وکړه. ځکه قرباني خو اسانه ده، خو نور مال نه بیا پلار وایي، نو زموږ دله بله لار پکې راوویستله. صحیح ده، دا بله مسله ده.